बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। دا زوام چې په دې بټن باندې کله کلیک شي نو ماته یو ډیټ پیکر خلاص شي او په هغې باندې زه کلیک کوم نو دلته دې ماته شو شي یا چې په هر ځای کې زه غواړم هغه دې ماته شو شي. فار ایگزامپل زه په دې بټن باندې کلیک کوم نو ماته دې ځای کې هغه کیلنډر چې کوم دی هغه ماته شو کېږي او په دې ځای باندې زه کلیک کوم فار ایگزامپل او کې کوم نو ماته هغه دې ځای کې څه کېږي شو کېږي. او همدارنګه د ټایم دپاره چې کله زه په دې باندې کلیک وکړم نو زه ورته یو ټایم سلیکټ کړم AM یا PM او هغه ما سره دلته څه شي شو شي سلیکټ شي. نو دا خو د ډیټ نه ډایرکټ نه کېدلو بلکې دې دپاره چې د بیک اند د جاوا کوډ کېږي ډیټ او ټایم چې کوم دی هغه ډیټ پیکر ډایلاګ او ټایم چې کوم ډایلاګ دی هغه اوپن کوډ کېږي. نو راځو نن په دې باندې کار کوو. ذرا زما یو فرش پروجیکټ اخلم چې تاسو به پوه شئ. date and time. اوس لپاره زه د لینر لیاوټ نه استفاده کوم او نیکسټ بیا ګورو انشاءالله. او زه دې لینر لیاوټ ته وایم چې اورینټیشن ورټیکل. دلته ما سره یوه بټنه پکار ده د سلیکټ ډیټ په نوم باندې بټن رب کنټنټ select date په نوم باندې layout gravity بر دې سنټر او همدارنګه ID ورته زه ورکوم چې between date او okay دا صحیح. اوس دلته موږ سره یو ایډیټ ټیکس تاسو واخلی او که ټیکس وي واخلی چې موږ سره دا ډیټ شو کړي ایز یو ویش. نو زه راځم دې ځای کې یو ایډیټ ټیکس اخلم ایډیټ ټیکس رب کنټنټ او دلته په زه ورته واخلم چې ګراویټي سنټر. همدارنګه دې ته هم ID ورکوم چې edit text نو دا شو موږ سره. او همدارنګه دې بټنې ته ټاپ لږ مارجن ورکوم چې ښکته شي. د ډیټ دپاره موږ سره دا بټن شو ته په دې کلیک وکړو او ایډیټ ټیکس مونږ یې واخیستو چې په دې باندې دې کې مونږ ته څه شي هغه سلیکټډ ډیټ شو شي. نو دغه ID او دغه بټن او دا ایډیټ ټیکس لپاره زه په جاوا فایل کې دلته ویریبلز اخلم. مونږ سره یو بټن د انیشلایزیشن به دې وکړو بټن between date او بل مونږ سره ایډیټ ټیکس دی edit
ډیټ او همدلته زه یو ډیټ پیکر یو لسنر هم اخلم دې ځای کې چې ډیټ on create کې چې کوم بټن موږ سره دا د BTN ډیټ په نوم باندې هغې ته د XML د بټن ریفرنس ورکوو د هغه ID همدارنګه ایډیټ ټیکس ته هم calendar class variable داخله مزه چې calendar اوس د ډیټ کې موږ سره چې کوم year د month او day د دې لپاره یو درې final integer variable اخلم یو درې integer variables اخلم لپاره دلته ما یو ویریبل د انټیجر واخیستو year په نوم باندې او دې ته چې دی ما دغه کلندر کې چې کوم کال دی نو د هغې ویلیو به دې ویریبل ته موږ سره راځي دې ویریبل ته نو زه دغه ویریبل کاپي کوم او درې ځلې اخلم چې دلته موږ سره منت هم شي او دلته موږ سره ډیر راشي نو دې ځای کې به همدا صحیح کړو ډیر نو زه اوس دې ځای کې on click listener اخلم د څه شي د موږ سره بټنې چې هغه موږ سره BTN ډیټ کومه بټن د هغې on click listener اخلم یعنی چې کله په دې باندې کلیک شي نو موږ ته یو ډایلاګ شو شي نو زه راځم چې BTN ډیټ set on click listener new view on click listener the date picker dialog یو object create کوم چې موږ سره date picker dialog او په دې کې ور سره کوم activity چې موږ سره current دا ورته شو کوم context main activity dot this new date picker dialog dot on set listener okay دلته مونږه دا date on date listener ولې واخیستل دا دې لپاره مونږه واخیستو چې مطلب دلته موږ شو کوي دا چې یا دا یوزر د date selection چې کوم دی په ډایلاګ کې دا وکړو چې کله date selection وکړي
نو لاغې نه وروسته د بیا څه وشي نو هغه ډیټ موږ را اخلو کوم چې موږ سره په د ویریبل کې انټیجر ویریبل کې ایئر منت دی او ډے اف منت کې موږ سره سلیکټ شوی نو دغه سلیکټډ ډیټ چې کوم دی هغه موږ څه کوو را ټیک کوو را اخلو نو اوس دلته زه لاغې نه وروسته لیکم چې موږ سره کوم month is equal to month plus 1 او همدارنګه یو string date اخلم هلته date او زه دلته فارمټ هم دې ځای کې سپیسیفای کوم چې ما سره د اول ډے راشي پلس او ورپسې دی بیا ما سره وي month دغه کوم چې ویریبل دی دا یو او لاغې نه وروسته بیا موږ سره او همدارنګه بیا موږ سره د ایئر راشي نو دا موږ سره از ا سټرینګ په دې ویریبل کې موږ سره دا سټور شو د دې چې موږ سره کوم ایډیټ ټیکسټ دی دلته چې موږ اخیستی دی دا یو نو ایډیټ ټیکسټ ډاټ سیټ ټیکسټ دته دا اساین کو چې موږ سره کوم ډیټ دی دا به دته اساین شي after that دلته موږ سره اومغه year month او day as a parameter غواړي او له دې نه وروسته موږ وایو چې دغه date picker dialog دی دا د موږ سره شو شي دا تر دې ځای نو دا چې کله شو نو سلیکشن وشو نو هغې نه وروسته به موږ سره دغه منت ایئر او ډے دا سلیکټډ شي چې سلیکټډ شي نو موږ هغې نه وروسته هغه را اخلو په یو سټرینګ کې دې ځای کې جمع کوو ډیټ ویریبل چې موږ ویریبل موږ په ایډیټ ټیکسټ کې شو کوو او کنټرول سیف کې اوس به راشو دا به وګورو دا موږ سره راځي فار ایگزامپل 24 د جولای یا د مای او کې کوم دا موږ سره دا ګوري دې ځای کې راځي زه داست یو ځل بیا داسې تکراروم موږ ایگزیمل کې یو بټن او یو ایډیټ ټیکسټ واخیستو په دې ځای کې موږ هغه انیشلایزیشن وکړه ایگزیمل او د جاوا کنیکټیویټي موږ وکړه ځکه په جاوا کې موږ بل بټن واخیسته او هغه یو ویریبل د بټن یو ویریبل او په دې ځای کې موږ د ویریبل ته د هغه ایگزیمل بټن ریفرنس آی ډي ورکړه لاغې نه وروسته موږ یو درې انټیجر ویریبل واخیسته د ایئر منت او ډے لپاره او کوم کیلنډر چې موږ کلاس ابجیکټ چې موږ اخیستی د هغه ابجیکټ په تھرو باندې موږ دغه کیلنډر ایئر د هغه منت او د هغه ډے دی ویریبلونو ته څه کړه اساین کړه after that بیا موږ BTN کلیک واخیستو بٹن کلیک ایونٹ چې کله په بٹن باندې کلیک شي څه دی وکي چې کله په بٹن باندې کلیک شي موږ سره څه کیږي او ډایلاګ به موږ سره شو کیږي کله او د دې ډایلاګ چې موږ د آن ډیټ سیټ لیسنر واخیسته لیسنر څه مطلب چې کله موږ پاغي کې ویلیو سلیکټ شي نو کله چې ویلیو سلیکټ شو سلیکټډ ویلیو د لپاره موږ سره درې ویریبلز دي چې هغه ایئر دی بل موږ سره منت دی او بل ډے اف منت دی نو بیا همدغه سلیکټډ ویریبلز نه موږ ډیټا راخلو په یو سټرینګ کې څه کوو شو کوو چې هغه ایئر دی منت دا موږ از ا سپریټر په دې ځای کې ورته ورکړو بیک سلیش سوري فرنٹ سلیش چې کوم دی موږ سره دا موږ راواخیستو او بیا موږ همدغه ډیټ ویریبل په یو ایډیټ ټیکسټ کې شو کړلو نو دا موږ سره د ډیټ ټایم پیکر دپاره اوس راځو موږ غواړو چې ټایم دپاره هم همداسې وکړو نو د هغې لپاره زه راځم په دې ځای کې همدا کاپي کوم او دلته یې پیسټ کوم بټن شوه خو دې ځای ته به زه آی ډي ورکړم چې BTN ټایم او دې ته به آی ډي ورکړم چې ایډیټ ټیکسټ ټایم همدارنګه سلیکټ ډیټ په ځای به ورته ولیکو چې سلیکټ ټایم
دا موږ سره زه غواړم چې اوس په دې باندې کله کلیک شي نو ماته دې د ټایم دپاره یو ډایلاګ اوپن شي چې په ټایم سلیکټ کړم هغې نه وروسته زه ټایم ماته په دې ځای باندې شو شي نو هوبهو همغه طریقه ده سیم ټو سیم زه به دلته راشم او په دې ځای کې به ولیکم چې دې ځای کې موږ سره موږ سره یو بټن دلته هم راغله تاسو کولی شئ دې ځای کې هم واخلئ دې ځای کې کاما سپریټر واچوئ واخلئ خو خیر دې ځای کې راځم چې لږ جدا موږ ته معلوم شي بټن BTN ټایم په نوم باندې او دلته راځم زه ورته وایم چې ایډیټ ټیکس ET ټایم دلته ما دا دواړه واخیستل کنټرول سیف دلته زه انټیجر کې درې ویریبل اخلم دوه ویریبل یو د هاور دپاره او بل د منټس دپاره زه انټیجر اخلم چې ټي هاور ټایم هاور او بل اخلم چې ټي منټ دا دوه ویریبل ما واخیست دا خو موږ سره انیشیلایزیشن د دې وشو دلته به اوس راشو په آن کریټ میتھډ کې به دا موږ کوم چې BTN ټایم موږ اخیستی دی د دې به ریفرنس ورکو find view by idr.id په XML کې د هغې ID نوم موږ سره څه دی BTN ټایم او همدارنګه edit ټایم چې موږ سره دی د دې به هم ریفرنس ورکو BTN time what's BTN time the edit text موږ سره دی اوکې بل موږ سره د کیلنډر دغه ویریبل د آبجیکټ په کار دی خو دا تیار دی ځکه یو ځل اخیستل شوی دی زه به یې کامنټ دې ځای کې واخلم چې امپورټنټ دی خو یو ځل موږ اخیستی نو پروا نه کړي ځای کې دوباره اخیستل ته ضرورت نشته اوس دلته د ډیټ دپاره موږ ان کلیک لیسنر هم اخیستی و اوس دې ځای کې زه غواړم چې د ټایم دپاره ان کلیک لیسنر واخلم د بټن یې BTN time on click listener زه به واخلم BTN time dot set on click listener new view on click listener دا به موږ سره هغه کلیک ایونټ چې ورته وایي هغه به شي دکه تاسو وګورئ مخکې موږ په دې BTN set on click listener کې د ډیټ دپاره ډیټ پیکر ډایلاګ هغه آبجیکټ اخیستی او په دې ځای کې موږ د ټایم دپاره اخلو ځکه موږ دا ځل ټایم شو کوو ټایم پیکر ډایلاګ دلته به زه ورته مین اکټیویټي ډاټ دس سیم ټو سیم لکه څنګه چې هغه آبجیکټ موږ کریټ کړی و د دې آن ټایم سیټ لیسنر ما واخیستو دې ځای کې دلته به ما سره هلته چې که تاسو وګورئ موږ چې سیټ لیسنر اخیستی هلته موږ سره ایئر منث او ډے اف منث از ا سلیکټنګ ویریبل موږ ته راکول دلته به موږ سره هاور شي او منټس به شي نو زه دلته اوس راځم ورته وایم چې کوم ویریبل چې ما جوړ کړي دي هاورز هغه ته اساین کا هاورز اف ډے او بل ما چې منټس لیکلي و هغه ته اساین کا منټس
after that the calendar چې کوم variable دی هغې ته موږ چې set کړه نو موږ سره دغه date او month او year زیرو شو موږ سره hour او minute دا پارامتر دی ځای ته ورغله سیټ شول دې کلندر ته اوس دې نه وروسته زه راځم یو فارمیټ په شکل باندې دغه ټایم په هغه ایډیټ ټیکس ټایم کې شو کوم په هغه دې ځای کې په دې کې شو کوم په دې یو ایډیټ ټیکس کې نو دغې آی ډي موږ سره د ایچي ټایم ډاټ سیټ ټیکس دلته به زه ورته وایم چې ډیټ فارمیټ dot format hour minute am or pm بدلی ځکه سلیکټ شي او دا به موږ هغه کلندر نه ویریبل چې موږ سره کوم دی سیټ شوی چې په دې ځای کې هغې ځای نه راواخلو after that دلته به تاسو ورته شو کوئ چې 0 12 او false یعنی فی الحال 0 hour د minutes 12 شو او 24 hour ویو چې موږ سره دغه false شو دا به موږ سره 12 hour وي او له دې نه وروسته به دا تاسو اوس راشئ ټایم پیکر ډایلاګ ډاټ اپډیټ ټایم ځکه ټایم خو اپډیټ کېږي هغې ځای کې چې مطلب فار ایگزامپل سیکنډ مخکې ځي سلیکشن ټایم کې سیکنډ مخکې ځي یا که منټ تېرېږي نو هغه به اپډیټ کېږي اټومیټیک دې ځای کې ټي هاور او ټي منټ after that زه ورته وایم چې اوس ټایم پیکر ډایلاګ شوی ده شو کا دا به موږ سره دې ځای کې شو شي دا به زه کنټرول سیف کړم او دلته به راشم کلیک so we'll see په دې باندې کلیک کوم نو موږ سره به دا دی دا راځي تل موږ سره شو کېږي که زه ورته وایم چې 12:15 PM دا موږ سره په دې شکل باندې راځي او یا هم تاسو په دې شکل هم شو کولی شئ دې ځای کې چې ریټن له ورته ولیکئ چې فار ایگزامپل یو 10 دقیقې PM یا AM نو په دې شکل کې راځي او همدارنګه دا موږ سره ډیټ شو نو دا زمونږ دغه دوه ټاسکس چې موږ سره یو دانه د سلیکټ ډیټ او بل موږ سره سلیکټ ټایم او د هغې ډایلاګ شو کولو نو زه تاسو ته یو ځل بیا دغه د ټایم چې کوم یو کار موږ وکړو درته یو ځل بیا ایکسپلین کوم XML کې موږ چې کوم ایډیټ ټیکس او بټن جوړ کړ د هغې انیشلایزیشن دلته وشو یو دوه انټیجر ویریبل واخیستل شو د ټي هاور ټي منټ په نوم باندې او همدارنګه آن کریټ میتھډ کې د دې اسایننګ وشو د XML سره ریفرنس د XML د بټن او د ایډیټ ټیکس ریفرنس اساین شو دی ویریبل ته او همدارنګه موږ سره یو کیلنډر په نوم باندې آبجیکټ کریټ شو اگر چې دا موږ سره یو ځل و نو دوباره ضرورت یې نه و له هغې نه وروسته د کومه بټنه چې موږ سره د هغې آن یا سیټ آن کلیک لیسنر موږ سره څه شو جنریټ شو هغې ځای کې موږ د ټایم پیکر ډایلاګ یو آبجیکټ واخیستو د دې آبجیکټ سره موږ یو لیسنر هم کال کړو چې دې لیسنر په واسطه باندې موږ هغه سلیکټډ انټیجر کې هاور او منټ موږ څه کوو راخیستلی شو هغه هاور او منټ چې کوم دی هغه موږ دې ویریبل ته اساین کړل کوم چې دا ویریبل موږ په ټاپ کې خپله انټیجر کې اخیستی وو بیا موږ د کیلنډر چې کوم آبجیکټ دی هغې ته موږ دغه دوه ویریبل از ا پارامیټر سیټ کړل او له هغې نه وروسته موږ هماغه ویریبل ته فارمیټ ورکړلو فار ایگزامپل HH هاور او بیا منټ او بیا هغې نه وروسته AM او PM په شکل باندې دلته موږ
24 هاور فالس کو 12 هاور هم ورته وکړو هغې نه وروسته چې دا ډیټ ټایم پیکر موږ اپډیټ کړو از ریفریش په شکل باندې او هغې نه وروسته موږ پیکر څه کړو شو کړو نو موږ سره په دې ان کلیک ایونټ کې شو کېږي او هغې نه وروسته چې کوم کلیک موږ پې کوو هغه ویریبل موږ سره از ا منټ او از ا هاور اف ډے سلیکټ کېږي او په دې ځای کې موږ سره شو کېږي نو هیله ده چې تر دې ځای پورې پوه شوي یاست انشاءالله په نورو کنټرولز باندې پر روانه کې کار کوو. السلام علیکم.